السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه افسر علي. امید کوم چې تاسو به روغ جوړ یې. په الیکټریک اینډ بزنس 24 چینل کې تاسو ته په خیرالي او هرکلی وایو. انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به مونږ د بورډ د بڼېدو باره کې انفارمیشن شیر کوو چې آیا د بورډ د لګېدو نه مخکې چې په دې کې کوم تارونه لګي نو په څه طریقه باندې لګي د هغې باره کې به مونږ نن زده کوو. نو دا مونږ سره بورډ دی، ساده بورډ دی. نو دې کې یو پلګ دی او یو د دې ولډر دپاره بټن ده او دا مونږ سره یو بل بورډ دی. په دې کې مونږ سره دوه بټنې دي او یو پلګ دی او دا مونږ سره چاینا بورډ دی. نو دې ټولو باره کې به مونږ زده کوو چې په دې کې تارونه په څه طریقه باندې اچېږي. نو اول به مونږ دا بورډ کې تارونه واچو. د هغې ملګرو لپاره چې څوک د الیکټریشن سره تعلق ساتي د هغې دپاره دا ویډیو ډېره اهم ده او د نورو ملګرو لپاره هم دا ډېره اهم ده. مطلب که کور کې داسې څه معمولي کار راشي نو تاسو په خپله باندې کولی شئ بغیر د الیکټریشن نه. نو تاسو ته دغه فایده هم ده. نو اول به مونږ دا د دې ګرم تار دی دا مونږ په دې بټن کې واچو او دا به ورپسې ښه صحیح ټایټ کړو. د دې نه بعد به دا یخ تار چې کوم دی نو دا به مونږ په دې دا مونږ سره دویم تار دی، دا ګرم تار دی کوم چې د مین بجلی نه ډایرک راځي. نو دا به مونږ په دې بټن کې په دې پلګ کې ور واچو. د دې د اچولو نه بعد به مونږ دا ښه صحیح ټایټ کړو. نو په بورډو بڼولو کې انتهایی احتیاط پکار دی ځکه چې معمولی غلطي هم د ډېر نقصان او سبب جوړېدی شي. دا به هم ښه صحیح ټایټ کړو. نو دا تاسو وګورئ دا مونږ دا د بجلی مین تارونه دي. مطلب په دې دواړو تارونو کې به دې ته بجلی راځي. نو دا مونږ یخ تار د لایټ ته ډایرکټ کو او دا دویم تار مو په بټن باندې راتیر کوم. مطلب کو دا یو خبره ستاسو په دماغو کې کینی چې یاره مونږ به یخ تار ډایرکټ کو لایټ کو پکی کو هر څه هغې ته ډایرکټ ورکو او دا دویم تار چې کوم دی دا مونږ په بټن باندې ورتیرو. مطلب بټن ته وځو، د بټن نه بیا هغې ته لګو. نو تاسو به بیا د مشکل نه مشکل کار به هم تاسو ته انتهایی آسان شي. مطلب تاسو به یې په اسانه باندې بیا کولی شئ، څه مسله به ته پکې نه. دا اوس موږ سره دویم بورډ دی. نو دا دې اوس د تارونو اچولو باره کې زده کوو. نو دا نټونه به ښه په کلاره کولاو کړو او دا موږ سره تار دی دا به ښه په کلاره باندې کولاو کړو او دا به دې سره کچ کړو چې یاره مونږ ته څونه تار پکار دی. کوم ملګري چې د الیکټریشن کار نه وي کړي نو هغه د اول په ډي سي مطلب د بیټرۍ په فټنګ باندې چل زده کړي. مطلب په هغې د کوشش وکړي نو چې کله کامیاب شي نو مطلب په 12 وولټس فټنګ کې او د بجلی په فټنګ کې څه فرق نه وي. نو که چېرې تاسو 12 وولټ فټنګ زده کړئ نو تاسو ته به د بجلی فټنګ اسان وي او په هغې کې تاسو سره دا فایده ده چې هغې که تاسو نه څه غلطي وشي نو یو خو هغه تاسو نیسي نه او دویمه دا چې په هغې کې د بجلی په شان نقصان هم نه کېږي. نو کوم ملګرو له چې چل نه ورځي مطلب کار یې نه وي کړي نو هغه اول په 12 وولټ فټنګ باندې خپل تجربه وکړي نو د هغې نه بعد د بجلی کار کوي نو څه مسله به ورته نه. نو دا مونږ یو تار دې کې واچو او اوس په دې کې مونږ دویم تار اچو. تور او سور تار مونږ د دې وجې استعمالو چې یاره تاسو ته پکې د یخ او د ګرم
مطلب په اسانه باندې پته ولګي. نو دا اوس مونږه د کې یخ تار ورچو چونکې مونږه پلګ ډایرکټ کوو او بټنې به مونږه بیا مطلب لیټ ته یا پکی ته یا دې سیزونو ته استعمالو. د دې لپاره مونږ بورډ جوړو. نو دا به مونږه پلګ ته ډایرکټ تارو لګو. دا به ښه صحیح ټیټ کو. نو دا تاسو وګورئ دا مونږه دویم بورډ هم تیار کو. مطلب دا مین تارونه دي. دا یو یخ تار دی او دا ګرم تار دی. نو په دې بورډ کې به اوس پلګ ته چې کوم دی نو چې کله ته دوه ټانکې ولګي نو پلګ ته به ډایرکټ بجلی راځي او د بټنو ته به ګرم تار راځي او دویم تار به چې کوم دی بیا دې ته ګرم د بلب یا د پکی چې کوم شي ته مونږ لګول غواړو نو دا به د هغې ګرم تار دې ته راځي او یخ تار به د دې سره ټانکه کېږي. که هغه هم دوه شیزه لګو که درې لګو نو هغه به یخ تار هغې له مونږ ډایرکټ ورکوو. نو د دې نه بعد مونږ سره دا چاینا بورډ دی. دې کې مونږ سره شپږ بټنې دي او دې کې مونږ سره دوه پلګونه وي. نو اوس د دې باره کې زده کوو. نو دا به مونږه اول ډیله کو. ټول پیچونه به ورته ډیله کو ښه په کلاره باندې او د هغې نه بعد به پکې بیا تار اچو. نو دا مونږه ډیله کړه. نو دې کې به اوس مونږه تار اچو. نو دا مونږ سره ګرم تار دی. په دې کې د تار د رنګ څه مسله نه کو. تاسو پکې تور تار اچوئ او که نه سور تار پکې اچوئ نو دغه هېڅ قسمه څه مسله نشته. نو او هسې هم په فټینګ کې چې څوک سور او تور تار استعمالي نو د هغې صرف د دغه وجه وي چې په ریپیرینګ کې بیا هغه اسانه وي. مطلب د هغې څه خاص فایده نشته چې خامخا به تاسو تور یا سور تار استعمالوئ یعنې څه ضروري نه ده. نو دې کې اوس مونږه د تار اچو ښه په کلاره باندې. د تار اچولو نه بعد به دا مونږه ښه صحیح ټیټ کو چې لوزینګ تار سس نه وي ځکه چې بیا پکې د سپارکینګ خطره وي او کله چې سپارکینګ پکې کېږي نو ډېر نقصان او سبب جوړېږي. مطلب ډېر شیزونه خرابېدی شي. نو دا تارونه مونږه ښه صحیح ولګول. د دې نه بعد به دا تار اوس مونږه په دې کې هم واچو. نو دا تار به دې ځای کټ کو او دا به هم په کلاره باندې به دا سپین کو. د هغې نه بعد به مونږه دا ټولو پیچونه ډیله کو. دا به ښه په کلاره دا کار وکړو. د دې ټولو ډیله کولو نه پس به بیا مونږ دې کې تار واچو. ښه په کلاره به دې ټولو کې تار واچو. نننۍ ویډیو به اوږده شي خو د څه زده کولو لپاره به تاسو کله کله اوږده ویډیو هم ګورئ. نو ویډیو مه سکیپ کوئ چې تاسو ته ښه صحیح پته ولګي چې آیا دا بورډ په څه طریقه باندې په دې کې تارونه اچولي کېږي چې بیا تاسو ته په دې کې هېڅ قسمه څه مسله نه وي. چونکې دا ډېر اهم څیز دی. یعنې کو دې ځای کې تاسو غلطي وکړئ نو په مخکې به بیا ستاسو بورډ چې کوم دی یا د بجلۍ فټینګ چې کوم دی نو هغه به خامخا ناکامه کېږي. یعنې ستاسو د فټینګ چې څومره هم دارومدار دی نو هغه په دې بورډ باندې دی. یعنې چې په بورډ کې تاسو صحیح تارونه ولګوئ نو مخکې به هم ستاسو فټینګ بیا چې څومره هم تاسو کار وکړئ نو هغه به کې به بیا تاسو ته مخکې څه مسله نه. دا به ښه صحیح ټیټ کړو. نو په کلاره باندې
د ټولو پیچونو د ټیټ کولو نه پس نو اوس په مونږه دې ته یخ تار ولګو. دا ټول تار چې مونږ څومره هم په دې کې ولګو نو دا ګرم تارو نو دا به ښه مطلب مونږ هو پلګونه چې کم دي نو دا به زمونږ ډایرکټ وي. نو دې کې به اوس دا تار واچو. په کلاره باندې به دا ټیټ کو او دا بقایا تار به ترېنه کټ کو چې د نور سره ټکراو نشي، مطلب څه نقصان سبب جوړ نشي. اوس په مونږ دې ته مین تار واچو چې کوم کې به دې ته بجلي ګرم تار کې راځي. نو دا به مونږ ښه صحیح دې کې واچو او ښه صحیح به ټیټ کو. نو دا تاسو ګورئ زمونږ بورډ مکمل تیار شو. دا په مونږ په دې کې ګرم تار په ټولو کې بوتلو، مطلب ټولو بټنونو د کنیکشن ورکو او دا دې ته مونږ یخ تار ولګو. دا د دې یخ تار مطلب د دې د دوه پلګونه چې کوم دي نو دا ډایرکټ دي او دا ګرم تار مونږ بټنو کې ولګو. بقایا فټینګ بقایا چې مونږ کم شیزونو ته دا بټن یې لګو نو یا پکې ته یا بلب ته نو د هغې نه به مونږ یخ تار به دې سره ملګري کوو او ګرم تار چې کوم دی نو به دې یو بټن کې کلکو نو داسې به زمونږ دا ټولو فټینګ مکمل کېږي. نو اوس مونږ تاسو ته دا ټیسټ کوو چې آیا زمونږ دا چې کوم بورډ جوړ کړو نو دا کار کوي او که نه کوي. نو د هغې دپاره مونږ په دې کې دا موږ سره LED بلب دی نو دا به مونږ په دې هولډر کې واچو او دې له به مونږ عرضي طور کنیکشن ورکو چې ته دې پته ولګي چې آیا مونږ دا کوم بورډ جوړ کړو نو دا ټیک دی او که نه کار کوي که نه کوي. نو دا مونږ دې ته بجلي کرنټ ورکو. اوس مونږ دا ګورو ډایرکټ چې دا پلګ کار کوي. دا تاسو ګورئ زمونږ دا پلګ ډایرکټ کار کوي. اوس مونږ دا هولډر چک کوو چې آیا دا کار کوي که نه کوي. نو دا تاسو ګورئ دا کار کوي. اوس مونږ دا بټن وهو چې آیا دا بټن نه بندېږي او که نه. دا تاسو ګورئ دا ښه صحیح د بټن نه کار کوي، مطلب آن آف کېږي. نو اوس مونږ دا بل بورډ چک کوو چې آیا مونږ بټن په څه طریقه لګو چې دا خو هولډر په دې بورډ کې خپل لګېدلی او دا دوه بټنې دي مونږ سره چې آیا دا به اوس مونږ څنګه استعمالو. دا مونږ سره یو هولډر دی. دا لایټ په مونږ دې کې ولګو او دا تار چې کوم دی دا یخ تار په مونږ دې سره ډایرکټ ولګو او ګرم تار له مونږ دلته کې کرنټ ورکو. نو دا دې نه کو هر یو تار وي دا به مونږ دې سره ولګو او دا ګرم تار چې کوم دی نو دا به مونږ په دې بټن کې ولګو. دا به ښه صحیح ولګو. نو دا تاسو وګورئ دا مونږ سره لایټ دی، مطلب کو د دې په ځای تاسو سره پکې وي او کو لایټ وي او کو هر څه شي وي چې کومې ته تاسو بټن لګول غواړئ نو دا تاسو وګورئ د یخ تار مونږ د یخ تار سره ډایرکټ ټانکه کو، مطلب ډایرکټ مولا کرنټ ورکو او دا بل مونږ په بټن کې ولګو. نو دا اوس چک کو. نو دې له اوس مونږ کرنټ ورکو چې آیا زمونږ دا بټن کار کوي او که نه کوي.
نو دا به دې ته مونږ د بجلی تارونه واچو. نو اوس سوچ ورکو. نو دا تاسو وګورئ زمونږ لایټ ولګېدو او اوس مونږ دا بټن چیک کوو. نو دا وګورئ تاسو دا د بټن نه آن آف کیږي مطلب ټیک دی. او اوس مونږ دا لایټ چې کوم دی نو دا په د پلګ کې چیک کوو چې پلګ کار کوي او که نه کوي. نو دا تاسو وګورئ چې پلګ هم بهترین کار کوي مطلب ټیک دی. نو په دې طریقه باندې تاسو دا بټن چې کوم دی نو دا لیټونو ته پکو ته په دې طریقه باندې لګولی شم. مطلب کم شي چې تاسو بټن لګوئ نو په دې طریقه لګي چې یخ تار به دې له ډایرکټ ورکوي او ګرم تار به د دې د بټن نه ورکوي. نو امید کوم چې تاسو به د بورډ د بڼېدو باره کې او د بټن د لګېدو باره کې زده کړي کو. ویډیو هم خوښ شوي نو نورو ملګرو سره شیر کړئ چې نورو ملګرو ته دې نه فایده ورسي. زموږ الیکټریک اینډ بزنس 24 چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ضرور ووهئ چې زموږ د ملګرتیا دغه شان جاري وي. د الله پامان.